وړجی ګران دي، چینی ګران دي، ټماټر نن 100 روپۍ کیلو ته رسېدلی دي. نو نور به موږ څه چلو کو غریبانان یې او زموږ وس دونه نه رسي. علاقه غریبه ده ټوله. ما ته تقریبا دا د 8 کسه اعتمان په غاړه شوي دي. زه په هغو څه وکړم، په خپله څه وکړم. ځان له بوډا یم، سپین ږیری یم، د زړه بیماري مې ده. هغې له پیسې د یو د بل نه رالم او هر یو شی یعنې اسمان ته وختو او راکوزېږي نه، ورځ ته ورځ خیږي، ورځ ته ورځ خیږي. مهنګایي ډېره زیاته شوې ده. نو موږ دا سوال حکومت ته کوو چې یاره زموږ سره لږ رحم راوړئ، لږ احترام وکړئ، زموږ په دغه باندې مسلو باندې لږ غور وکړئ. او داسې نه چې یاره موږ د حکومت خلاف یې نه، حکومت زموږ حکومت دی، زموږ مشران دي، الله دې دغسې ژوندي لري. خو یاره زموږ غریبانانو ته دې خیال وکړي. غریبانان یې موږ ډېر زیاته د دې علاقې د قلنګۍ موږ ډېر غریبانان او د هر طرف نه موږ پاتې راځو، د هر طرف نه موږ پاتې راځو. مهنګایي ډېره زیاته ده جي، نور درته څه نشم ویلی. دا راته ووایه بابا چې مزدوري کار روزګار څه کوئ؟ جی بس چېرته د ټاټکو مزدوري په برابر شي بس دغه کوو، یا چېرته د ډکو ګېډه د غرونو نه راوړو هغه خرڅ کړو بس، یا چېرته د خرو والا سره چېرته خرکاري مرکاري څه بارونه مارونه ویسو راویسو. نور بس یا مزدورو له چېرته کشمیر ته، پینډۍ ته یا کراچو ته لاړ شو راشو. بچي دلته خوشي پراته وي غریبانان، یو او بل یعنې سره امداد کوو. که موږ نه یې بار په بار نو ګاونډیان امداد کوي، هغوی ډاکټر له وړي خدمت ورسره کوي. نو ډېره ګرانه ده موږ ته. نو زموږ سره د حکومت لږ دغه وکړي. یعنې حکومت ته موږ دا سوال کوو چې موږ ستاسو خلاف هېڅ هم نه کوو، او زموږ باندې لږ دغه راوړئ. غریبانان یې ډېر غریبانان. دا راته ووایه بابا د ماشومان چې کم دي که نه، څه دنه غواړي داسې د خوراک څښاک دپاره چې داسې ناشنا غونته څیز یا د فروټو یا د نور څه دغه کوي؟ او جي هر شی رانه غواړي. هغوی یعنې میوه غواړي، جامه غواړي، ټوپۍ غواړي، پیزار غواړي، بوټ، یعنې هر یو شی واړه دي، ماشومان دي. نو هغه موږ ته جاړي، زموږ سره په لاس کې څه نه نو خدای شته موږ هم پکې ډېر غریبانان په ژړا شي چې یاره موږ ډېر بېوسه شو. یعنې زموږ بچي موږ ته جاړي دغسې او زموږ په لاسو کې څه نه نو هر سړي ته ډېره ګرانه شي. او د دغې وجې نه موږ سوال کوو حکومت ته زموږ سره لږ رحم راوړئ او زموږ سره لږ دغه وکړئ، تعاون وکړئ. بابا دا راته ووایه چې چېرته داسې ورځ راغلې ده چې یاره ماشومانو ستا نه څه شی غوښتی دی، ستا سره پیسې میسې نه وي که نه، نو زړه کې دې څه درد پیدا شوی که نه؟ او جي بالکل درد مې ډېر پیدا شوی دی. یعنې ما تقریبا دا 7 بچي مې دي، د زوی بچي مې دي، هغه یتیمان دي. زوی مې بجلۍ نیولی او کشمیر کې او مړو، او د هغه 7 بچي دي. ما ته یتیمان ناست دي، هر وخت ما ته جاړي، رجوع غواړي. یعنې یو او بل زما سره یا 15 روپۍ 10 روپۍ امداد وکړي، دغه وکړي، نو زه ډېر خوشحاله شم. او هغه غریبانان سبق پې وایم، تعلیم پې کوم. یعنې دوی له څه ډډکو ګېډی خرڅوم او څه اخوا دې خوا کوم، بس لړو پتو د هغوی ته کوم. نو بس هغوی خوشحالوم. خو هر وخت یې ما ته نو زه هم خفه کېږم، زما د اړه دړ وکړي. خو بېوسي د څه وکړو جي، بس د غریبۍ د لاسه بس دغسې وي. نو بس دا راته ووایه باباجي چې د هغې نه علاوه ستاسو څو زامن دي، لکه چې د مزدورۍ څوک شته؟ نه جي نور زما مزدورۍ څوک نشته. څو کسه کورمه یې تقریبا؟ ما جي دغه زوی و، هغه په کشمیر کې مړ و، دغه واړه واړه بچي راته پاتې شوي دي. او زه سپین ږیری یم، د مزدورۍ نه مثبت یم، د زړه بیماري مې هم ده. تقریبا دا 6 میاشتې وشوې. نو علاج مې هم سرکاري ته ورله وکړو. زه د حکومت نه ډېر خوشحاله یم چې زما علاج وشو. او دغه د صحت کارت باندې جي زما علاج وشو. پېښور ته تللی وم، انجیوګرافي ماله وکړه. نو بس د هغې نه زه اوس ګزاره مې کړې ده، ښه یم که خیري، خو ګولۍ مولۍ خورم. او جي بس ډېره که تاسو په دې بیمار وجود باندې هم ځئ او کارونه وارونه کوئ؟ جي بس په دې بیمار وجود باندې هم زه ځم، کله ډډکو ګېډی راوړی، کله سخسوره ګینتري مینتري والې، کله د ټاټکي مزدوري کړې، کله هسې بس ناسي کور دیاړي میلاو نشي جو ناسي. خو واړه بچي راته جاړي پواړي جو، د دغې وجې نه موږ پریشان یې ډېر زیات او نرخونه ډېر زیات شو. د وړو بوجۍ دا د تقریبا 1600 ته ورسېده. دغسې چیني جي هر شی ګران شو. نو ډېره مهنګایي جوړه شوې ده. نو بابا دا راته ووایه چې دیاړي څومره ده؟ دیاړي جي بس چې چا راله 600 راکړه، چا 800 راکړه، چا 1500 راکړي، څوک راله 900 راکړي، چې چا سره راکړه، دا چا خپله مرضي ده، خپل طبیعت کاری دی.
او موږ ورته دا نشو ویلی چې ډېره ده یا لږه ده ولې چې غریبي ده نو د غریبۍ د وجې نه ورته موږ څه نشو ویلی او دا کله کله یې که نه په مخه دیاړي داسې جي کله ناکله یې کله ناکله یې هر په مخه نه یي چې په مخه وی نو بیا هم جي که څه ګزاره به کېدی خو کله کله یي بس ډېره مهرباني